کله چې غار سور ته دننه کیږي د هجرت په موقع باندې، نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را مخکې شو. نبی علیہ السلام ته عرض وکړ د الله پیغمبر تاسو ما نه رسته شئ چې اول زه دننه شم، که دننه څه صفی وغیره کول غواړي چې هغه وکم، یا که دننه داسې څه زهریله څیزي نو چې اول ما ته پته ولګي که ما ته تکلیف او نقصان راورسوي خیر دی، خو چې تاسو ته تکلیف درونه رسي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې وردن شو غار سور ته، او غار سور را صفاک. کتابونو لیکلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان سره صادر وړي، هغه صادر نه به ټوکړي ټوکړي کپړه را پرې کوله او څومره سوري چې هغه به بندول، دې دپاره چې د دې نه څه زهریله څیز رونځي چې زما محبوب ته نقصان ونه رسي. نو هغه صادر یې ټوکړې ټوکړې که نو ختم یې که او هغه سوري یې پې بند کړل. بعضې کتابونو دې ځای کې یو خبره بل هم لیکلې ده چې یو سوري هغه پاتې شو، صادر ختم شو، هغه سوري ته دغه صادر ورونه رسو، هغه سوري کولو پاتې شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غار سور ته دننه شو. نبی علیہ السلام ته عرض وکړ د الله پیغمبر دننه تشریف راوړی. نبی علیہ السلام دننه تشریف راوړه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کېناستو او نبی علیہ السلام ته درخواست وکړ چې زما په دې پنډې باندې سر کېدو، تاسو به ستړي شوي چې آرام وکړئ. کتابونو یو بله نکته هم لیکلې فضایلو کې تاسو ته ذکر کوم. ویل کله چې نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هجرت دپاره را روان شو، نو نبی علیہ السلام داسې د خپو په سر سر را روانو، دې دپاره چې زمونږ د خپو په کشار باندې کافران راویښ نشي، هغوی ته پته ونه لګي چې یاره دی خو روان دي، ناسې نه مونږ ته نقصان ورسوي. نو د خپو په سر سر روانو، نو د خپو په سر چې انسان ځي نو ډېر زر ستړي کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه که او په اوږې را روان که چې د الله پیغمبر ته ډېر زیات ستړی شي. ځکه ستړی شم خیر دی، خو د الله پیغمبره چې ته ستړی نشي، دې ته عشق وایي. وایي چې نبی علیہ السلام په کومه شپه هجرت کوو او کوڅې ته ورغې، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ور وټکو، نو چې څنګه یې ور وټکو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سمدستي راووته. الان کې پکار خدا وه، نیمه شپه تېره شوې وه، یو سړی ملاستي نو چې ودي او راپاسي او ورله راځي نو وخت پکې لګي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زر راووته. نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه ابو بکر ولې وده شوې نه وې؟ ورته یې ویې د الله پیغمبره څو ورځې مخکې ما ته پته لګېدلې وه چې نږدې ورځو کې به تاسو ته حکم د هجرت کیږي او تاسو به ما ځان سره بوځئ، نو زه د خوشحالۍ نه د شپې خوب نه کوم او د دې د وجې نه کوم چې نبی علیہ السلام راشي او ما ته ور وټکوي، هسې نه نبی علیہ السلام دروازه کې ایثار شي او نبی علیہ السلام ته تکلیف میلو نه شي. په دې وجه زه تر اوسه پورې ویښ ناست وم چې نبی علیہ السلام ور ډبوي چې زه زر وروځم. دا د نبی علیہ السلام سره محبت. په غار سور کې نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په پنډې باندې سر کېښوسته. نبی علیہ السلام مبارک سترګې ورلې، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې دیدار کو. یو شیبه پس د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په غېږ کې سر ایښوستی او په مخ باندې د نبی علیہ السلام یو اوښکه ور پرېوته چې هغې سره نبی علیہ السلام راویښ شو، راپاڅېده، ورته وایي یا ابا بکر ما یبکیکا، ای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څه دې جړئ؟ ولې جاړې؟ سترګو نه دې اوښکې روانې دي. وی د الله پیغمبره په دې غار سور کې دا ټول سوري ما بند کړل، دا یو سوري ما سره زما په صادر کې کپړه پاتې نه شوه چې دا ما بند کړې وي، هغې ته ما خپله خپه کېښوسته، تاسو زما په خپه باندې او زما په پنډې خپل سر مبارک ایښوستی و، ما له د دغه سوري نه
سټک راک او ډیر زیات تکلیف یې راکړه د هغې په وجه بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې لاړې د الله پیغمبره دا کومه اوښکه چې ستاسو په مخ در پرېوتې دا د دې د وجې نه شوې ده خیر دی که ما وخوري کتابونه لیکلي په هغه سوري کې مارو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له ټک ولې ورکه ځکه چې وایي دغه مارم د ډیر وخت نه په انتظارو او دته څه طریقه باندې پته لګېدلې وه چې اخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړي او هغه به بیا د دې غار نه تیریږي او په دې غار کې به هغه دمه کوي وایي د هغه دا خواهش و چې زه نبی علیه السلام ووینم وایي چې کله هغه ته دغه سورې بند شو نو چې وی کتل ارسو نو ولې ټک ورکو هغه ته څه پته وه چې دا د یارې غار خپه ده هغه ته څه پته وه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبوب خپه ده او دا د ابوبکر صدیق خپه ده نو په خپه باندې ولا ټک ورکو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه محبت